محترمو که رچا سمره حاجات وی رچا سمره مسائل وی نن د محترمو د الله الصمد د وظیفو کی انشاءاللہ العزیز اللہ پاک بولا تمام حاجات دا پورا کی سمره مشکلات دی اللہ پاک بطول مشکلات ولا ختم کی کچر د محترمو دا مشکلات د پیسو وی دومره مال و دولت به الله پاک ورکی د الله الصمد دی وظیفه سره انشاءاللہ العزیز چې پورا عمر براته دعا کوي دغه رنګې کو سو کې وظیفه کې رضان لپاره د رښتې حواله سره الله پاک به رښتې ورکی الله پاک بولا حاجتونه پوره کی دغه رنګې کو سو کې وظیفه کې د نوکری لپاره الله پاک ول نوکری ورکی کو څوک د الله الصمد د وظیفه د رزق د پاره د کاروبار د پاره وظیفه کې الله پاک ول بهترین رزق او کاروبار او روزګار ورکی یاد ساته محترمو د پور سکون او زندگی لپاره کو څوک شروع کی الله پاک ول ډیر زیاته پور سکون زندگی ورکی کچرته خزو هاون نه اتفاق وی اغوی شروع کی ان شاء الله العزیز دغه نه اتفاقی دغه نه چاقی دا بل الله پاک په محبت باندې بدل کی کوسو کې محترم وظیفه کې د پرسکون زندګۍ لپاره دغه رنګې د مشکل لپاره دا سم مشکلات چې هغه پوره کیږي نه بالکل ناممکن مشکلات یا ناممکن حاجات وي د انسان په زړه باندې کوم ارمانونه وي کوم امیدونه دا پوره کیږي نه ان شاء الله العزیز د وظیفې چې کوم تاثیر دی محترم الله پاک بستاسو تمام کارونه په خپلې طریقې سره وکړي بسم الله الرحمن الرحیم نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده د الله الصمد وظیفه ده او الله الصمد د الله پاک یو طاقتور نوم دی یاد ساتئ چې الله الصمد دومره زورور وظیفه ده چې چام کړي محترمو مایوسه شوي نه دي چې چام دا وظیفه کړي نو الله پاک د خلق پرې نه دي بالکل د هغوی حاجات پوره کړي د هغوی مشکلات چې څومره دي الله پاک دا ختم کړي دي نو کو چېرته تاسو د مایوسۍ شکار یې نو د الله الصمد وظیفه دا وکړئ په دې ښودل شوي طریقې وکړئ چې کومه طریقه زه تاسو ته حایم انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو تمام مشکلات دا به ختم کړي نن سبا محترمو چې څنګه حالات دي مهنګایي ده نو هر سړی کوشش کوي چې زه پیسې وګټم او ډېرې زیاتې وګټم نو د هغې لپاره چې کوم روحاني عمل دی د الله الصمد دا تاسو شروع کوئ انشاءالله العزیز کاروبار شروع کوئ وړوکی روزګار شروع کوئ او دا وظیفه سره کوئ الله پاک به ستاسو کار محترمو دا به لازمن کوي ځکه چې موږ تاسو باندې کوشش کول دي او باقي ثواب راکول باقي برکت پکې اچول او دغه رنګې په مال او دولت کې اضافه کول دا محترمو د الله پاک کار دی که چېرته ښځو خاوند داسې وي چې هغه نه اتفاقه وي او څوک د الله الصمد دا وظیفه را شروع کړي انشاءالله العزیز دغه نه اتفاقي محترمو دا به محبت کې دا بدله شي که څوک د محبت دپاره کوي یا دغه رنګې محبت له دوام ورکول غواړي انشاءالله العزیز محترمو ډېره زیاته بهترینه او پاورفل وظیفه ده الله الصمد معنا بې نیازه بې پروا چې کوم سړی د الله الصمد وظیفه کې را سړی به بې نیازه بالکل دا بې پروا را چا پروا نه کوي دیو را چا پروا نه کوي الله الصمد کړو مې د الله پاک کې نوم شو یو نوم الله دوی نوم سره الصمد دوه نومونو کې محترمو ډیر زیات پاور دی یو ځل موسی علیه السلام ته مور ویلې وای لاړ شه خپل رب ته دې ووایه چې زما مور ډیره زیاته کمزوره شوې ده او زما مور مونځ نشي کولی نو کېدای شي الله پاک ماته مونځ معاف کړي موسی علیه السلام الله پاک ته ویلې الله پاک ته موسی لاړ شه مور ته دې ووایه چې تا ته ما مونځ معاف کړی مې کوه یو ځل موسی علیه السلام د الله پاک ذکر کوو نو مور ته ویې څه وی یا مور دې تپوس وکړو د الله پاک دې څه نوم دی نو هغه ته چې الله الصمد الله پاک بې پروا دی موسی علیه السلام مور پاسره چاردام وکړو مونځ یې وکړو موسی علیه السلام ورته وویل چې تا ته هر څه معاف دی نو مور ورته وویل چې یاره سره ته معاف دی او الله پاک بې پروا دی د چا پروا کوي نو هسې نو قیامت کې مې راونیسي نو بیا به څه کوم ورسره نو الله الصمد الله پاک بې پروا دی که تا وظیفه کړه د رزق دپاره نو تا به الله پاک دونه بې نیازه به کې دونه به بې پروا کې د خلکو نه
چې تاسو سره خپل ارڅ ډېري ځکه د خلکو د محترم بې پروایي خپل حساب کتاب به ښه برابري د الله الصمد دا وظیفه د تاسو شروع کړئ خو لیکن محترم یوه خبره ده زموږ بعض ورونه داسې وي یا بعض خویندې داسې وي هغوی وظیفه کوي ورسره ګوره مونځ نه کوي ها چې مونځ نه کوي وظیفه به سر کې نه قبلېږي بعضې خلک داسې وي چې هغه وظیفه هم کوي او سره ډرامه هم ګوري نو داسې هم محترم ونه کېږي بعضې ټایم کې خلک داسې وي چې خبرې هم کوي او وظیفه هم کوي بعضې وخت کې خلک داسې وي چې وظیفه وکړي او دا ته پته هم نه چې سره پر لګي هغه تصور یې ذهن کې نه وي خبره هم کوي وظیفه هم کوي یو کار به کېږي دواړه به نه کېږي وظیفې کم ترتیب دی کم طریقه کار د مکمل یقین سره مکمل اعتماد سره چې انشاءالله د الله پاک نمونه علم او زمونږ رب د سمیع ذات دی سمیع سننے والا اوریدونکی دی بصیر دیکھنے والا لیدونکی هم دی نو هغه دا این چې زما را باندې مشکل کړي تکلیف کړي هغه دا این چې پیسو کمی او سره دی هغه دا این چې د رشتې کمی او سره دی الله الصمد الله پاک د رشتم در کې پیسې چې کوم سیز تاسو وای ان شاء الله الله پاک به در کې تاسو محترم الله الصمد وظیفه ترتیب داسې دی چې تاسو به اولس پیری درود ابراهیم وای کوم درود شریف چې د مانزه دی و یاد ساتئ درود ابراهیم ډیر هلک غلط وای تاسو پیروي ما غلطیان هم تاسو ته هم پکې ان شاء الله چې دا غلطی ته موږ وباسو په ترتیب باندې وایو او بسید الله الصمد وظیفه کو او پیدا وکړي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دیکھیں غلطی منگا داکو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد یا اللہ پاک درود شریف بولے گی پا نبی علیہ السلام بانے وعلى آل محمد او پا آل دا نبی کریم علیہ السلام بولے گی منگا سوائیو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دے مخی سب گزارو کہ اللہ پاکا نبی علیہ السلام بانے رحمت لے گا درود لے گا وعلى آل محمد و پا آل ملے گا دغه رنګ الله مبارک علی محمد یا الله پاک برکت ورکړي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته وعلى آل محمد او په آل چې کوم د نبی کریم علیه السلام دغه برکت مو ورکو نو کو تاسو ګور ټول سیس زمګر ورته نو ځکه حال د کی قبلی کې نو یا کما بارکت علی ابراهیم دې حل کوي کما بارکت علی ابراهیم نو لږ خیال پکار دی بیا الله الصمد حق قلار یار دا دې ځکه ما کوي چې موږ صاحب سر پورا کوو بہت سره کما هو دونه پیری ویلي دونه پیر درود شریف وی دائمه کو مثلا نه حل کیږي نو تل ترتیب سره وایا سر پورا کوم هر د په یو ورځ کې برابر کې په دو کې برابر کا ولګ ترتیب سره بیا وتا سو الله الصمد روزانه پتوګه 313 پیری وای دا کم موده شو یو قسم لا کم ټایم شو 313 پیری اور بچے کو تاسو نور سوا وای نو 701 پیری وسوا یو پیرا او کو تاسو وای چې بالکل پاورفل یو لسو پیری الله الصمد دا وظیفه راونی سي په یو ورځ کې کوي په دوه ورځو کې کوي ان شاء الله العزیز ادم محمد مانځنه بعد 101 پیری د ځان سره وظیفه کوي 101 پیری روزانه دونه پیسې ولا در کی کم ستا مالی مشکلات دل پاک به ختم کی تاسو الله الصمد یو لسو پیری ویلي دا دم کوي په اوبو باندې او دغه بو اوس کوي یو طریقه شولا دغه بو یو جیک کې واچوي دغه بس کوي ان شاء الله العزیز بدن کې سن بیماریاں دي هغه مو سره ختميږي بالکل ساس بدن میں قسم له برکت شي محترم چې کوم سز له بلا سره لای الله پاک بابا کې ساس امداد لازمان کوي او بیا محترم په اخر کې دعا وکي دسه دعا وکي دسه چې الله پاک کوئی آو د دې سړي ضرورت دی الله پاک کوئی آو د دې سړي دا حاجت دی ان شاء الله پوره کوي بدل الله پاک دغه ترتیب بداوی محترم وظیفه موکړه
دعا لپاره به لاس اوچت کړو خو داسې لاس اوچتول داسې عزم سره دعا کول چې انشاءالله چې دا کار به 100% کېږي یقین وکړئ چې الله پاک به ستاسو تمام کارونه په ښه طریقې سره وکړي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته